ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظیم. دا کما سلسله د سبقونو شروع ده، نو دا د قیامت هغه حالات هغه حوادث قرآن ذکر کوي دې دپاره چې خلق عقیده د بعث او د جزا دا په دې باندې ایمان راوړي، ځکه چې دا یو عقیده ده چې د سړي دا عقیده ساز شي چې الله به ما بیا ژوندی کوي او ما به په خپل دربار کې پیش کوي او ما نه به د خپلو کړو تپوس کوي په دنیا کې چې تاسو څه کړي. نو دا داسې یو مرکزي او کلیدي عقیده ده چې دا د دنیا دا زندگی سړي له بالکل برابرۍ او په نهج مستقیم د اسلام ودرې سړي له دا داسې عقیده ده. نو الله فرمایي ویوم ینفخ فی الصور، هغه ورځ هم یاده کوي، دا یوم ظرف دی، دا عامل ناصبه پټ غواړي، نو معنا دا ده اذکروا یوم ینفخ فی الصور، یاده کوي هغه ورځ، ځان ته په ذهن کې را تازه کوي، ینفخو چې پوک به ووهلی شي فی الصور په شپېلۍ کې، ففزع پس په ګبراهټ کې به شي من فی السماوات و من فی الارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي، الا ماشاء الله مگر هغه څوک به په ګبراهټ کې نه وي چې الله وغواړي، وکل اتوه داخرین، او هر یو د دې مخلوقاتو نه اتوه راضي به الله ته داخرین تابعدار او ذلیل او منقاد. نو نفخ الصور دا عام طور سره درې شپېلۍ دي، یعنی اسرافیل علیه السلام ته الله تعالی شپېلۍ ورکړې ده او دا شپېلۍ هغه په لاس کې نیولې ده او داسې ما لیدلي دي چې دا شپېلۍ پر خپلو شونډو کې نیولې ده او داسې الله طرف ته متوجه هر وخت دی چې کله به ورته الله اشاره وکړي چې پوک وهه، بس په دې انتظار کې نه ولاړ دی بس. نو دا درې شپېلۍ دي، دا ړومبۍ شپېلۍ چې ووایي نو دې ته نفحة الفزع وایي، دې کې به خلک ویریږي او خلک په ګبراهټ کې شي، که اسمانونو کې دی او که ځمکې دي ټول به په ګبراهټ کې شي، مګر چې الله څوک غواړي نو عقبتنا د دې ګبراهټ نه بچي، لکه ملائکة الله انبیاء علیهم السلام او دارنګې شهدای عظام، دا خلق به د دې فزع نه بالکل بچ او دا یره طرحه و په هغې نه راځي، او د هغې وجه دا ده چې هغې خدا عقیده ده چې قیامت را روان دی، نو هغې وله تیاری هم کړی دی، نو هغې چې دا قیامت راځي نو دا داسې یو نوی شی دوی ته نه ښکارېده، خو د هغوی عقیده ده چې قیامت راځي. د دې دا ګبراهټ په هغه خلکو چې د قیامت ته منکر دي او قیامت پرې راشي، نو دا ملائکة الله شو، انبیاء علیهم السلام شو، شهدا شو، دا به د دې ګبراهټ نه بچي
او دویمه شپېلۍ چې دا هغې ته نفحة الصعق وایي، صعق هلاکېدو ته وایي. هغه به د هلاکېدو شپېلۍ چې څنګه دویمه شپېلۍ وایي، هر کس به په خپل خپل ځای باندې ورشي، به په خپل خپل ځای باندې بس مړ شي. او بیا به د هغې نه وروستو الله یو بله اسرافیل ته وایي یو بل پوکم وله ورکه، او هغې ته نفحة النشور من القبور وایي. هغه شپېلۍ د راپورته کېدلو د قبرونو نه، او شپېلۍ د دوباره ژوند، خلک به بیا ژوندی شي. دا درې شپېلۍ دي. اگر چې د مفسرینو دا هم لیکلي دي چې دا شپېلۍ بې شماره دي. دا پوکونه به ورله ډېر ځله ورکوي. یو پوک داسې هم دی چې دا خلک به بېهوشه شي پای کې. او نور علماو مفسرینو لیکلي دي وکلا اتوه داخلین، او هر یو د دې مخلوق نه راضي به الله ته اتوه، دا د ماضي صیغه ده، اتا اتیا اتو، نو دا راضي به الله ته داخلین ذلیلین منقادین عاجزي کوونکي، په دې حالت کې به د الله دربار ته راځي. او وتر الجبال تحسبها جامدة، اینی بتا غرون لرا تحسبها گمان بکی پا دی غرونو جامدتن دا پا زی باندی دا ولار، چی دا غرونو پا خپل زی ولار دی. او وحی او حال دا دی چی دا غرونو با تمر مر الصحاب، دا بروانی پا شان دا روانی دلو دا وریزی پا دون جلتی بانی، څنګه چې دا وریځ به جلتۍ باندې ځي دقسې به دا غرونه په جلتۍ باندې رواني. امام رازي رحمه الله دا خبره کړې ده چې یو ډېره لویه مجسمه ده، نو که هغه ډېره تیز هم روانوي نو ناظر ته هغه په نظر کې داسې راځي لکه چې دا ولاړه ده. یو ډېره لویه مجسمه ده په یو سمت روانه، داسې ځي داسې، نو ناظر ته داسې په نظر باندې راځي چې دا ولاړه ده. دا ترجمه هم د دې چا کړې ده چې وتر الجبال تحسبها جامدة، ویني به ته دې غرون لره، ته په دې باندې به ګمان کوې چې دا دقسې به په دې خپل ځای ولاړي، او په دې باندې به چې وس داسې چلېږي چې دا به ریزي کې او په هوا کې به یې والوځئ. حال دا دی چې په دې ورځ باندې وه هي تمر مر الصحاب، په دې ورځ باندې به دا داسې په تیزۍ باندې لاړ شي لکه وریځ چې تیزه ځي. قرآن ځای په ځای ویلي که نه چې دا غرونه به ریزي شي او په هوا کې به والوځولی شي او خبره به ختم شي. او بے اللہ فرمائی صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، دا کارکردگی دا اللہ هغه ذات تا اتقن کل شیء چې مضبوط کړی دی هر یو څیز ته پیدایش داغه. انه خبیر بما تفعلون، یقینا الله خبردار دی په هغې چې تاسو څه کوئ. دا الله رب العزت بالکل ښکاره دي، او ستاسو هیڅ عمل نه وړوکی او نه غټ نه ښکاره او نه پټ، دا د الله نه پنهان نه دی، او دا الله تعالی ته بالکل په ډاګه دی او الله پې خبردار دی. نو الله رب العزت به د خپل علم مطابق هر یو سړي ته د هغه د اعمالو جزا او سزا ورکوي، د هغې په موافقه باندې به یې ورکوي. من جاء بالحسنتی، چام چې راته وکړو په نیکۍ باندې، بس الحسنه مطلق نیکي، هغه توحید دی که اتباع سنت تا، او که هغه قیامت منل دي، او که هغه مونځ کول دي، او که روژه نیول دي، او که زکات ورکول دي، او که حج لتل دي، او که هغه جهاد کول دي، دا ټولې حسنې دي.
تاسو دا اوس واورېدل چې د فزع اکبر نه به څوک محفوظ وي نو ملائکة الله انبیاء علیهم السلام شهدا دا جهاد د اهمیت خبره ده چې شهید په هغه دریو خبرو کې دی په هغه دریو نمبرو کې دی چې کوم به د قیامت ته هیبت د محفوظ د هغې د ګبراهټ ته به محفوظ دا شهدا هم دي دا نو فله خیر منها د دې تن دپاره ډېر بهتر دی د هغې نه د دې عمل نه د چې څه عمل کړی دی د دې نه به ورته الله بهترینې بدلې ورکړي څومره په یو نیکي بدله لس ځله شمار کړی شي لس ځله او که نیت ډېر صافي نو 200 ځله یې موله چې کوم دی 200 چنډې یې موله ورکوي چا چې راته وکړو په نیکۍ پس د ده دپاره بهترین او ډېر لوی خیر دی د دې نه وهم من فزع یومئذ آمنون او دی وهما او دی دوه ای به دی په دې ورځ باندې من فزع یومئذ د ګبراهټ د دې ورځې نه آمنون په امن باندې دا د نیکۍ والا خلک به دې ګبراهټ نه په امن باندې ومن جاء بالسیئة چا چې راته وکړو په ګناه باندې هر قسم ګناه کاغه شرک دی کاغه کفر دی کاغه الحاد دی او کاغه نور په حاشیه او عریانی او بېدیني ده فسق و فجور دی دا ټولې سیئې دي چا هم چې راته وکړو په ګناه باندې فکبت وجوههم پس نسکور به واچولی شي مخونه دوی په نارې په اور کې په اور کې به الټه واچولی شي یعنې داسې سر کونه به دا سر به لاندې او دا خپې به پرې پاسوي او داسې به پرې اور کې ورولي او ورته به وایي چې هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو له بدله نه درکړی کېږي مګر هغه چې تاسو څه کړي دي دا چې تاسو نن په دې جهنم کې سوځئ او دا فریادونه کوئ او دا هر قسم مشکلاتو سره مخامخي دا ستاسو د خپلو لاسونو کړي دي الله وایي ما زه په چا زیاتی نه کوم دا تاسو چې څه کړي دا د هغې بدل دی تاسو دا د دې آیاتونو ترجمه وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله په دې ننني سبق کې یو عقیده د بعث او د جزا دا عقیده ساتل چې دوباره ژوند دی او د الله دربار کې پیش کېدل دي او هلته جزا او سزا ده او دا څنګه دا خبره قرآن مضبوطوي بذکر احداثها مفصلتا په ذکر د هغه واقعاتو باندې چې په قیامت کې راځي تفصیل سره دا ذکر قرآن او بیان کیفیت خراب العوالم و فناء الاکوان په دې آیاتونو کې دا هم راله چې دا موجوده عالمین چې دي او دا موجودات چې دي اکوان موجوداتو ته وایي دا موجودات چې دي دا ټول به خراب شي برباد بشي او ختم بشي بس او نمبر 3 فضل الشهداء حيث لا يحزنهم الفزع الاكبر وهم آمنون درېمه خبره په دې کې د شهداو د فضیلت ته د شهداو د فضیلت او د غوروالي د ولې ځکه چې فزع اکبر نه دوی به په غذای کې نه وي دوی به په د هغې نه په جزو پزو کې نه وي وهم آمنون او څلورمه مسله په دې ننني سبق کې دا ده تقریر مبدأ الجزا د جزا دپاره هغه ماده سره یعنې دا به څه په نتیجه کې راځي هو الحسنة والسیئة نیکي او بدي ده
یعنی د نیکۍ دا نیکي او دا بدي دا د جزا مبدا ده، دا د جزا منشا ده، دا د جزا سبب دی. او حسنة التوحید و سیئة الشرک، بس دغه نیکي د توحید او ګناه د شرک دا خطرناکي دواړه. انشاءالله سبا به دا صورت په خیر ختموو.